الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، نن سبا ډیره زیاته پریشانی ده. نو دغه پریشانی د حل لپاره زه تاسو ته یو وظیفه ښیم او دا وظیفه هم زما نه ده، دا د امیر محترم او شیر پښتونخوا شیر سرحد حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحمت الله علیه وظیفه ده چې خپل کتاب کې هم لیکلې ده. بحر الاسکار په نوم باندې د هغې کتاب میلاویږي. تاسو پېښور کې د هغې هره مکتبه کې قصه خوانۍ کې میلاویږي او د هغې اجازت یې عام ورکړی دی. نو دا وظیفه د مالی مشکلاتو پریشانیانو دپاره چې څوک د هر مازدیګر مانځه نه بعد سل ځله د الله رب العزت دا اسم ذات یا وهاب ووایي، نو یا وهابو سل ځله ویلو سره به انشاءالله ستاسو ټولې مشکلات او پریشانیانې ختمیږي. مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه وایي چې دا لکه تاسو خامخا وایي او دا زما وظیفه ده او دا ما د شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین ورغوښتو رحمت الله علیه د هغه نه مې دغ کړې ده. نو انشاءالله ټول مسلمانان وایي دې سره به الله رب العزت ستاسو مشکلات او پریشانیانې ختمې کړي. او یو دویمه وظیفه راته ښیمه چې دا د سابق صاحب د شاه منصور شیخ القرآن مولانا نور الهادي صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه وایي چې ستاسو جیب کې به الله رب العزت چېرته هم پیسې نه ختموي. خو عزتمندو دا صرف د مال نه، دې سره به ستاسو زړه هم غني کېږي. نو د زړه غنا او د مال غنا نو الله رب العزت به مو دنیا کې ذلیله کوي نه. د دنیا مسایل مشکلات پریشانیانې دا به الله رب العزت حل کوي ډېرې په اسانۍ سره، خو د اعمالو سره عزتمندو. نو د هغې باره کې د شاه منصور سابق صاحب وایي چې تاسو د هر ماښام نه بعد 101 مرتبه الله الصمد یو سلو یو ځله 101 مرتبه الله الصمد د هر ماښام نه بعد وایي. انشاءالله الله رب العزت به ستاسو مالی ټولې پریشانیانې ختموي او انشاءالله الله رب العزت به ستاسو ټول مشکلات ختموي او جیب کې به مو چیرې پیسې نه ختمیږي. انشاءالله بیا موقع وه بیا به نور وظایف هم زه تاسو ته وایم. دا صرف د مسلمانانو د ښېګړې دپاره مخکې شیر کوي، په خپل هم پې عمل وکوي او نورو مسلمانانو ته هم دا شیر کوي. جزاکم الله خیر.